ملګرو زه دا کلیپ بار بار ګورم خو زه یې په کتلو باندې نه ستړی کېږم. دا یو فوټوګرافر دی او دغې مورکۍ ته وایي چې زه ستا د دې ماشوم زوی نه یو تصویر اخلم. دا مور یې ورته وایي چې نه لا تصویر مه اخله او ده ته زه دا مخ لاس وینځم. ګوره د تصویر نه مخکې دا وړوکی ماشوم زوی یې راونیول او څومره په طریقه او څومره په مینه باندې ورته مخ لاس ووینځل. بیا ورته په دې خپله لوپټه باندې دا مخ وچ کړي، صفایي کړي، بیا یې راولېږي چې لاړ شه اوس تصویر وباسه. د مور په مینه باندې، د مور په خلوص باندې به موږ څه خبرې وکړو، خو یو ډېر غټ بزرګ تیر شوی دی، هغه وایي یو ورځ وایي زموږ کور ته سیوان راغله، نو هغه سیوان څلور وو او موږ څلور خویندې رونه وو او پنځمه زموږ مور وه او سیوان چې ووایي څلور راغله. نو زموږ مور دغه سیوان راواغستل، په موږ باندې تقسیم کړه، څه زما خویندو واغستل، څه زما رونو واغستل، ځکه چې موږ څلور او سیوان هم څلور وو. نو وایي مور مې په موږ باندې سیوان تقسیم کړه، وایي ډایرکټ دا خبره ورسره وکړه چې سیوان زما نه دی خوښ. یعنې دا خبره یې دې دپاره وکړله چې پنځم سیو شته دی نه او څلور زما بچي دي، نو که چېرته زه سیو خورم نو زما یو بچی به پاتې کېږي. د هغې بچي دپاره مور څه وایي؟ وایي سیوان زما نه دی خوښ، او دې دپاره دا وایي چې زما د دې بچو په زړه کې سرا نه شي، څه محسوس نه کړي، نو په دې وجه مخکې سیوان زما نه دی خوښ. ګوره دا بزرګ وایي که نه چې ما د مور مینه او خلوص په دغه ورځ باندې چې دی دا معلوم کړه. داسې په سلګونو زرګونو داسې ډېر مثالونه دي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو میندې چې دي هغې ته دې سوونه عمرونه الله رب العزت ور نصیب کړي، او د چا چې میندې وفات شوي دي الله رب العزت دې قبرونه د نور نه ډک کړي، او الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې په دې دنیا باندې د خپلو میندو والدینو حقوق چې دی دا ادا کړو. یقینا د مور بالخصوص د مور حق ادا کول دا خو ډېره ناممکنه ده، خو الله رب العزت دې موږ ته توفیق را نصیب کړي. او دا مور داسې هستي ده چې د دې د خپو لاندې جنت دی. د مور په تابعدارۍ کې، د مور سره په مینه او خلوص کې چې دی بدله جنت ده. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو میندو ته ډېر د خوشحالۍ او د صحت او د عظمت زندگی ور نصیب کړي، او الله رب العزت دې د هر قسم تکالیف او بیماریانو نه وساتي. د چا میندې چې وفات شوي دي په دې موقع باندې به زه هغې ته خصوصي دعا وکړم چې الله رب العزت دې قبرونه د نور نه ډک کړي او هغه دنیا دې ورته الله رب العزت ښایسته کړي. او د چا چې ژوندی دي نو دا یو موقع ده، دا یو عظیم پیکج دی د الله د طرف نه، د دې قدر وکړئ، ناقدري مه کوئ، ځکه چې دا ډیوه چې کله لګېدلې وي قدر یې نه وي، خو چې کله مړه شي بیا پته لګي.